چې د اذان کلمات د مؤذن سره ویل پکار دي. دا د اذان سره د مؤذن سره دا کلمات ویل دي، دا ډېر عظیم عبادت دی. او کوم علماو چې د خاتمه د خسته کېدو حسن الخاتمه اسباب را جمع کړي، نو یو سبب پکې دا دی چې د هغې سړي خاتمه به نه خرابېږي. کم مسلمان که نارینه یو که زنانه چې هغه د اذان والا سره دا کلمات دوباره وایي، مؤذن وی الله اکبر الله اکبر، او دیم وی الله اکبر الله اکبر. مؤذن وی اشهد ان لا اله الا الله، او دیم وی چې اشهد ان لا اله الا الله. صرف چې مؤذن وی حي على الصلاه، نو دیم وی لا حول ولا قوه الا بالله. حي على الفلاح، نو دیم وی لا حول ولا قوه الا بالله. کم یو انسان چې د مؤذن سره دا کلمات ورد کوي، نو پیغمبر علیه السلام وی داغه لپاره جنت واجب دی، زما شفاعت ولا واجب دی. او چې د چا دپاره شفاعت د پیغمبر واجب شي نو خو جنتی شو. نو د حسن الخاتمه او د جنت د تللو بهترین سبب دا دی چې د مؤذن سره دا کلمات ووایه. د دې نه موږ اکثر غفلت دی، مسلمانان دا نه وایو. او چې اقامت کیږي نو اقامت هم اذان دی که نه؟ داسې ګلۍ پراخ کې کول نه دي پکار چې د اقامت په دې بانډو کې د امیان خلک کوي که نه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ته پوهېږې چې چېرته دا تیز ویل د دې اقامت ضروري دي. په حدیث کې دا دی لکه د اذان په شانه په اوږد راښکلو باندې پیغمبر علیه السلام اقامت اجازت نه دی ورکړی. وی په دې اقامت کې به لږ اختصار کې د اواز به داسې او اذان کې لږ طول کوه. نو ښکلی اقامت پکار دی چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. لکه په حرم کې تاسو ګورئ، نو چې کم خلق اقامت شروع شي نو پکار دا ده چې کم اقامت والا کم کلمات وایي لکه د اذان په شان او ساتم وایه. هغه وایي حي علی الصلاة ولا حول ولا قوة الا بالله، حي علی الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. او چې هغه وایي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، نو په دې کې به تب وایي قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. ځکه چې حدیث کې داسې راځي چې فقولوا مثل ما یقول المؤذن. نو په اذان کې اوس سره تخصیص راغی او په اقامت کې نشته دی. قد قامت الصلاة تخصیص پکې نشته، هم دقه به وایي. حي علی الصلاة کې پیغمبر علیه السلام وایي لا حول ولا قوة الا بالله وایي. نو د لوی ثواب نه به محرومه نشي.